د ژوند مختصر حالات د شیخ المشایخ سلطان الفقراء برهان الواصلین قطب دوران غوث الزمان قلندر وقت حضرت خواجہ فقیر پیر سید شمشاد علی شاہ باچا سید پنجوخیل صاحب رحمت الله علیه. الله تعالی خپلو بندیانو ته سمې لارې ښودلو دپاره خپل چونکړي بندیان پیغمبران علیهم السلام دنیا ته راولېږل. دغه پیغمبرانو د خلکو پټ او ښکاره حالات سم کړل چې په قرآن پاک کې د تعلیم کتاب و حکمت او تزکیه په نوم یاد کړی شوي دي. د پیغمبرۍ دغه لړۍ په خاتم النبیین حضرت محمد صلی الله علیه وعلى آله و اصحابه وسلم سرته ورسېدله او د الله تعالی د بندیانو د اصلاح دغه کار د علماو مشایخو په ذمه شو. چا چې تل عمر دغه ذمهواري په ښایسته ډول ترسره کړې ده. د دې لړۍ یوه کړۍ حضرت سید شمشاد علی شاہ باچا پنجوخیل و څوک چې نمونه اسلاف شیخ المشایخ سلطان الفقراء پابند شریعت متبع سنت او پیر طریقت و. د مغول بادشاهانو په زمانه کې د سادات بخاری سره تړون لرونکي غوث الزمان خواجہ پاکستان سید عبدالوهاب الحسنی والحسینی مشهور په خون پنجو بابا رحمت الله علیه په کال 990 هجری کې د پښتونخوا نوخار ضلع اکبرپوره کلي ته تشریف راوړو او همدلته استوګن شو چې د خدای پاک د مخلوق اصلاح وکړي. د پیر سید شمشاد علی شاہ باچا زیګون د خون پنجو بابا د زوی حضرت سید بهاءالدین الحسنی والحسینی رحمت الله علیه په اولاد کې په اتم پوشت کې یو لوی بزرگ حضرت سید جمیل شاہ رحمت الله علیه د سید جمیل شاہ صاحب په کور کې په 20 د جمادی الاولی کال 1453 هجری قمری په مطابق د 25 اکتوبر کال 1942 عیسوی د اتوار په ورځ حضرت پیر سید شمشاد علی شاہ باچا سترګې وغړولې. د دوی د پیدایش نه یو څو ورځې پس حضرت پیر طریقت رهبر شریعت سید امیر باچا صاحب چې د نیر باچا صاحب په نوم پیژندلی شي د دوی خواته تشریف راوړو. نو د پلار جمیل شاه صاحب ورلده د دم کولو دپاره بوتلو او ورته یې وویې چې دا ماشوم زیل کوي پته نه لګي چې څه تکلیف دی ورته. نو جواب کې ورته حضرت نیر باچا صاحب رحمت الله علیه فرمایل چې اصل کې دا ماشوم جاړي نه دی خو هر وخت الله تعالی ذکر کوي الله یادوي خو تاسو پې پوهه نه یی. بیا ورته حضرت نیر باچا صاحب رحمت الله علیه خپلې لاړې خوله کې وتوکلې او د برکت دعا یې ورته وکړله او دوی ته یې دا هم ووی چې که زه ژوندی وم نو دی به زما مرید وي او که ما سره ژوند وفا ونه کړله نو دا ماشوم به زما د بل پیر بای مرید وي. او بیا د حضرت نیر باچا صاحب رحمت الله علیه خبره رښتیا ثابته شوه او د بونیر باباجي رحمت الله علیه نه یې په 26 مئی کال 1916 عیسوي لاسنیوه وکړه. د بونیر باباجي نوم حضرت مولانا سید عبدالمستغان و چې شیخ المشایخ سلطان الفقراء برهان الواصلین و. دغه وخت د پیر سید شمشاد علی شاہ صاحب عمر 40 کاله و چې بیعت یعنی لاسنیوه یې وکړه. سید شمشاد علی شاہ باچا تخپل مرشد زیری ورکړی و چې ته زما مرید نه بلکې زما مراد یې واده او اولاد. د دوی واده د سنتو مطابق په کال 1903 عیسوي کې وشو. الله تعالی ورله د اولاد میوه 2 زامن او 3 لونه ورکړي وي. دینی تعلیم د دین علم یې د حضرت مولانا فضل احد صاحب رحمت الله علیه او حضرت مولانا احسان الله جان قادری صاحب رحمت الله علیه نه حاصل کړو او ترجمه او تفسیر یې د علامه یار محمد افغان صاحب رحمت الله علیه نه ووی. عصری تعلیم په کال 1915 عیسوي کې د اسلامیه کالج پېښور نه 12 جماعت پاس کړو. کالج کې د سبق دوران کې د پاکستان او هندوستان د جنگ پیښه وشوه. په دغه جنگ کې د وطن ښه خدمت وکړو نو ځکه ورته د کالج او یونیورسټۍ له طرفه اعترافي سندونه ورکړی شول. د پوخ جماعت حضرت اخون پنجو بابا رحمت الله علیه خدمت پیر صاحب په ان طهر بیتی باندې هم عمل وکړو او د خپلې محلي جماعت چې په پوخ جماعت مشهور دی یې شپږ کاله پرله پسې خدمت وکړو. استنجاخاني او سبیل به یې په خپلو لاسونو پاکول او د دغه خدمت په دوران کې به اکثر په وجداني کیفیت راغی.
په دغه حالت کې به یې ډیر زیات جړل او د پوخ جومات یې دغه خدمت سره 2 کاله امامتي هم کړې ده. د خلافت خرقه په کال 1980 عیسوي کې دوی ته د بونیر باباجي رحمت الله علیه د طرف نه په سلاسل اربعه کې خلافت ورکړی شو او همدغسې د خدای د مخلوق د اصلاح کار دوی ته وسپارلی شو او ورته یې دا هم ووی چې ما تاله ټول مراتب درکړل. معمولات د مانځه پابندي پیر صاحب که به په سفر و او که په کور کلي کې جوړ به و او که ناجوړه خو په هر حال کې به یې 15 وخته مونځ د جمع سره کولو تر دې چې مرګ ته په نږدې وخت کې چې د پاسېدلو توان یې هم نه لرلو حاضر خلک یې د دې خبرې ګواه دي چې بیا به یې ویل چې ما پاسوئ چې مونځ وکړم. مونځ به یې شروع کړو نو بېدمه به شو بېهوشه به شو بیا به ورله تیمم وکړی شوه بیا به یې مونځ شروع کړو څو وارې به دغسې وشول. صاحبزاده سید عبیدالله شاه صاحب وایي چې دغه وخت یې په عجیبه ټکو نیت وتړه چې ای الله زه د مانځه نیت کوم خاص تا دپاره نه چې د دنیا دپاره او نه د شهرت دپاره او بیا یې په ناشنا ټکو د الله تعالی حمد و ثنا بیان کړه چې مونږ ورته ګوته په خوله شو. همدا د عبادت جذبه او هغه حسیني ادا ده چې یې سر پرې کیږي نو هم د سجدې حالت کې او چې په نیزه کې اوچتیږي نو هم د قرآن مجید د تلاوت حالت کې. د فرض مونځ نه علاوه په نفلي مونځونو کې د اشراق ساخت اوابین او د تهجد او سنت غیر موکده به هم پابندي کوله. د تلاوت پابندي د قرآن مجید د تلاوت شوق یې تر دې حده و چې په سفر کې به هم قرآن مجید ورسره و. روزانه به یې په باندې 1 سپاره تلاوت باقاعدګۍ سره کولو او ورسره د 5 سوره تلاوت به هم کولو. د چا چې به هم ملمه شو یا به بلنه ورکړې شوه نو د الله تعالی د ذکر او د درود پاک محفل به خامخا جوړو. اکثر به فرمایل چې دا مقام او مرتبه ماته د درود شریف ډیر ویلو په وجه راکړی شوې ده. د نفس د قابو ساتلو او د ډیر عبادت د شوق د پاره به د رسم طریقت او د مشایخو د اتباع مطابق مجاهدي او ریاضتونه کول. دې د پاره به چلی وستلی او هر کال به پابندۍ سره د رمضان المبارک میاشت کې مسنون اعتکاف کولو. د دین خدمت د خانقاهي نظام تعلیم او تربیت سره به دوی اکثر فرمایل چې ما ته کله روحاني اشاره کیږي چې زه د یو دینی تعلیمي اداره جوړ کړم خو چې دی خوا خپلې فقیرۍ ته ګورم نو فکرمند شم چې دا به څنګه وشي. خو د الله تعالی په فضل و کرم دغه دینی اداره هم جوړه شوه چې د ودانۍ تعمیر یې په کال 2014 عیسوي کې شروع شو او الحمدلله حافظان او عالمان پکې جوړیږي. د دې صاحب په روحاني توجه سره په کال 2019 عیسوي کې د مسلمانانو میاندو خویندو او لونو د پاره د جامعه فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها للبنات اکبرپورا د تعلیمی سرګرمو شروع وشوه. پیر صاحب 2 ځله حج او 15 ځله عمره کړې ده. د دوی مشرب چشتیه نظامیه صابریه ده. د دوی مریدان د پاکستان د جدا جدا خارونو دي او سم مریدان یې د افغانستان هم دي. الله ورله ډیر کریمانه خوی ورکړی وو. ثاني یې ګرانه ده. د وړو او لویو سره به ځان له درویشانه رویه وه. اکثر به دعا کوله چې خدای دې زمونږ د لاسونه سوکزار نه کړي. د مریدانو اصلاح د دې صاحب مبارک د یو مرید حبیب الرحمن چې د چوکی ممریز اوسیدونکی دی وینا ده چې زه د چرسو څښلو عادي وم. چرس به مې ډېر څښل. یوه ورځ مې چرس په الماری کې ایښي وو چې کله مې څښلو دپاره راواخیستل نو د کاغذ هغې پوڼۍ کې د چرسو په ځای خاوره وه. زما خیال راغی چې دا کار زما بیبي کړی دی ځکه چې زما د دې کور ودانې به د چرسو نه ډېره کرکه کوله. بله ورځ چې مې چرس د الماری په ځای د خپل بالښت لاندې کېښودل څه ګورم چې بیا خاوره شوي دي. د غوسې نه سور شوم او کور ودانې مې ډېره ووهله وټکوله چې دا کار هم تا کړی دی. هغې راته وویل چې زه د دې کار نه بیخي نه یم خبر ما نه دی کړی. دغه مرید وایي چې ما د ازمیښت په توګه بل ځلې چرس چرته بل ځای کېښودل خو هغه هم خاوره شوي وو. ډېر حیران شوم. بېګاله مې خوب کې پیر صاحب سره ملاقات وشو. راته یې وویل زویا دا ته څه څکې؟ چرس یې ګوتو کې ومږل او خاوره ترې جوړه شوه. راته یې وویل ته خاوره څکې دا مسکه. د ولی خبره گفت این او گفت الله بود
گرچه از حلقوم عبدالله بود. د پیر صاحب د وفات نه یوه میاشته ګاهو داسې پیښه وشوه چې د صاحب په ګاډي کې ریاض محمد چشتی، سید پنجوخیل او د صاحب یو خاص مرید عبادعلی په دلزاک روډ پیښور ته تلل. په لاره کې د محمدزی کلي اوسیدونکي چې نوم یې فرقت و، دوی سره ګاډي کې سور شو او ورته د صاحب یو کرامت بیان کړو. دغه وخت فرقت نومي سړي ووی چې زما د کور خوا کې یو خوړ بهیده چې د هغې په وجه به زما د کور دیوال سموده پس غورځېده او څو ځله دغسې وشول. یوه ورځ ما دغه دیوال وهلو، نو دغه وخت کې پیر صاحب زموږ د کور په لاره تېرېده. رانه یې تپوس وکړو. ما ورته وویل چې زه په دې دیوال بیا وهلو ستړی شوم. نو صاحب راته وویل چې ځه اوس په نه غورځېږي. نو دا د 20 کلونه وشول هغه دیوال غورځېدلی. د شرع خلاف کارونو نه کرکه. د پیر صاحب خور بیبي ویل چې مونږه یو ورځ د ترور کره جامې وینځلې. د ترور کره مو موسیقي غږېدله. مونږه چې جامې ووینځلې او په تار مو واچولې، نو دغه وخت پیر صاحب هم دغې ترور کره راغی او هغه ټولې وینځلې جامې یې نالۍ ته وغورځولې. وی ویل چې دا تاسو په ګمراهۍ کې وینځلې دي. ویل یې چې دا جامې بیا ووینځئ. نو مونږه هغه جامې بیا ووینځلې. د مریدانو په تکلیف خفه کېدنه او جلالي انداز. د پیر صاحب د شیخ اسماعیل بانډې یو مرید پرویز صاحب ویل چې یوه ورځ چرته تلم، لاره کې غلو ونیولم او ښه ډېر یې ووهلم. زه د هغه ځای نه نیغ د پیر صاحب خواته راغلم. حال مې ورته ووی. پیر صاحب سترګې پټې کړې او لږ وخت پسې بیا وغړولې او وی ویل چې د دغه غلو حال به ډېر خراب وي. د دې پیښې نه ایله یو څو ورځې پس معلومه شوه چې هغه خلک په ډېر بد حالت کې مړه شول، تر دې چې خلکو پې کاڼي وورول. تقوا. د پیر صاحب یو مرید وایي چې یوه ورځ زه د صاحب سره جومات کې ناستم. راته یې وویل چې لاړ شه چای راله توده کړه. ما چای د تودولو دپاره یوړله. ما چې وکتل نو سلنډر کې ګیس ختم شوی و. نو چای مې د جومات په نغري توده کړله او پیر صاحب له مې وروړله. تپوس یې وکړو چې څنګه دې توده کړله. نو ما ورته وویل چې د جومات په نغري. نو صاحب د جیب نه پیسې راکړې چې لاړ شه او سلنډر کې ګیس راواچوه، ځکه چې زه د جومات څیزونه ځان دپاره نه استعمالوم. شرعي احتیاط. د پیر صاحب د پیښور یو مرید سمین ګل محمدزی وایي چې یو ځل مې د پیر صاحب رحمت الله علیه جوړه درزي له ګنډلو دپاره ورکړې وه. درزي د دغې جوړې پنسو کې د بل چا د جامو ټوټه لګولې وه. دغه جامې چې پیر صاحب ولیدلې چې پنسو کې یې د بل چا د جامو ټوټه لګېدلې ده، نو درزي ته یې واپس کړه چې زه داسې جامې نه اغوندم. آیا دا کپړه پکې تا د هغه بل تن په اجازت لګولې ده؟ د مشتبهاتو نه ځان ساتل. همدغه مرید سمین خبره کوي چې مونږ د پیر صاحب سره د بونیر باباجي رحمت الله علیه مزار ته حاضرۍ لتللو. مولانا عبدالرحیم چشتی شهید هم زموږ سره و. لاره کې راته د چشتی صاحب یو دوست ملاو شو. هغه مونږه په بلنه ډوډۍ ته پاتې کړو. چې معلومه شوه چې دغه کوربه سړی نایي دی، نو پیر صاحبو فرمایل چې زه دلته ډوډۍ نه خورم، ځکه چې دا سړی نایي دی او د خلکو ګیرې خوري، یعنی د خلکو د ګیرو خریلو کار د ګناه وي. نو ځکه مونږ ټول له دغه ځایه راپاڅېدلو. خبرې ملغلرې. پیر صاحب به ویل چې کله د الله تعالی او د هغه د رسول صلی الله علیه وسلم مینه زړه ته کوزه شي، نو طاعت او فرمان برداري په خپله راځي. که کوم مرید یا عقیدتمند ماته د ډوډۍ بلنه راکړي، نو زما 3 شرطونه دي. اول دا چې هغه سړی به حرام خور نه وي. دویم دا چې هغه سړی به د بجلی غل نه وي. دریم دا چې دغه طعام به یې د اودس په حالت کې تیار کړی وي. پیر صاحب به خپله استانه کې د لنګر خادم زرعلي خان ته هم طعام په اوداسه کې د تیارولو سختې پابندۍ سره حکم کولو. د پیر صاحب یو بل قول دی چې که بغض ساتل وي، نو دا د ګستاخ رسول او د ګستاخ اولیاء سره دی وساتلی شي. کله چې یو بنده د چا پیر صاحب نه لاسنیوه یعنې بیعت وکړي، نو شیطان خپلو ملګرو ته وایي چې د پسې ولګئ چې مقصد کې درنه کامیاب نشي. د چا پیر مرشد نه لاسنیوه کولو نه بغیر خدای تعالی ته رسیدل ممکن نه دي. مونږ هر یو تن خپل ځان ته د الله تعالی بنده وایو، خو مزه په دې کې ده چې الله تعالی په خپله چاته خپل بنده ووایي. دا د عبدیت مقام دی. څوک چې د الله تعالی د اولیاو سره مینه او عقیدت ساتي، نو دغه تنان به له دنیا نه د ایمان سره ځي. د سلوک په لار کې د مرشد د رحلت نه پس هم
د مرشد آداب په ځای راوړل لازمي دي. د چا چې په رګ رګ کې د لا اله الا الله کلمه نقش شوي وي هغه د دوزخ اور نشي سوځولی. د انسان د شرافت یو راز دا هم دی چې انسان ته عشق ورکړی شوی دی او فرشتې په عشق کې دي. سالک د طریقت د هر یو مقام نه د عشق په بنیاد تیریږي. عالمان خلکو ته د شریعت رنگ ورخایي او فقیران خلک د شریعت په رنگ کې رنگ کوي. عملیات د روحانیاتو په مقابله کې هیڅ هم نه دي. د معرفت د نښو نه یوه نښه دا ده چې سالک ته کله کله دا اندېښنه وشي چې دا زه مسلمان یم که کافر. په طریقت کې اصل سیز یقین دی. د پیر صاحب وفات یعنی مړینه په کال 2009 عیسوي کې پیر صاحب رحمت الله علیه د وجود په ګس اړخ فالج وهلو، خو د فالج په وجه یې په معمولاتو کې څه کمې بې را نغی. د نور کله په شان وظایف، درود شریف، تهجد او په محفلونو کې حاضري به یې کوله. د دې تکلیف سره سره ورته د شوګر او های بلډ پریشر هم شکایت و. پیر صاحب د ژوند په آخرنو ورځو کې داسې ناجوړه شو چې ډاکټران په هم نه پوهېدل، ځکه چې هر وخت به یې تبه وه. دوایې استعمال سره به ترې تبه لاړه چې د دوایې اثر به ختم شو، بیا به پې تبه راغله. د مړینې نه یوه هفته آګاهوی خپلې کورودانې محترمې ته وفرمایل چې زه د دې دنیا نه روان یم، خپل او د بچو خیال ساته او دا پاتې کارونه به زمانه پس هم دغسې روان وي. یعنی د درود شریف ذکر و اذکار اوازونه به هم دغسې پورته کیږي او ما دا ټول کارونه خپل زوی سید عبید الله شاه ته سپارلي دي. د خپلې محلې د پوخ جومات امام صاحب مولانا سید نصر من الله چشتی ته یې وفرمایل چې په راروانه جمعه د اولیاء کرامو په جنازو تقریر وکړه او د دې خبرې وضاحت خلکو ته وکړه چې د اولیاء په جنازو کې فرښتې هم ګډون کوي. او بیا هم په هغه جمعه پیر صاحب له دې دنیا نه رخصت شو. د وفات نه یوه هفته آګاهو یې خپلو روحاني بچو یعنی مریدانو ته وفرمایل چې د تسلی په توګه زما او ستاسو ترمنځ یوه پرده کیدونکې ده. دوی مبارک ځینې خاص مریدانو ته د اول نه ویلي وو چې ما ته خپل مرشد د جمعې مبارکې زیری راکړی دی چې راتلونکې جمعه به وفات کیږي. په کال 1438 هجری قمری د ذوالحجې په 14 او د عیسوي کال مطابق په 14 ستمبر کال 2014 عیسوي سحر 25 منټه کم 8 بجې د تصوف او د ولایت د دنیا د عظیم ستوری د دې دنیا نه لاړ. انا لله و انا الیه راجعون. د دوی جنازه د دوی جانشین او خلیفہ سید عبید الله شاه صاحب وکړله. د دوی جنازه کې په سوونو عالمان، مشایخ او په زرګونو مریدانو او عقیدتمندو ګډون وکړو. د دوی په مزار شریف په زرګاو عقیدتمند حاضریږي. الله دې ولا د جنت اعلی مقامات ورکړي. آمین. بخاطر دا پیر بولی رو دا بابا سے بچ کوامی دا شیطان این مکارا، بچ کوامی دا شیطان این مکارا. زبلبل داستا دمینی دا گلزارا، بلبل داستا دمینی د گلزارا. تا نزار شما زما پیرانام دارا. ز بلبل داستا دمینی د گلزارا، ز بلبل داستا دمینی د گلزارا.